د بېنظیرې د روپو نوی قسط به د کل نه شروع کېږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي چې یو پیری 14,500 اخیستي، دغه شانتې زاړه دي چې یو پیری 14,500 اخیستي دي او هغه دا تپوس کوي چې نوی قسط به د کل نه شروع کېږي. او ځینې داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې زوړ قسط چې دی دا هم نه دی اخیستی. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. ځکه ځینې کسان پکې دا تپوس هم کوي چې د ماشومانو وظیفه چې دا خو موږ ته میلاو نه شو، د ماشومانو د وظیفه چې دا به د کل نه میلاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات چې دي دا در کوم. په دې کې ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو تر اوسه پورې دا زوړ قسط هم نه دی راغستی، لکه 14,500 چې دی هغو ته تر اوسه پورې لا میلاو شوي نه دي. نو که کومو کسانو نه یې راغستې لاړ شئ او خپلې 14,500 روپۍ چې دی دا راواخلئ. که تاسو په جانچ پړتال کې نو هم به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي. ځینې کسان اهل شوي دي هغو رجسټریشن نه کړی نو هغو ته اوس هم میلاویږي 14,500 روپۍ. کوم چې په جانچ پړتال کې دي کېدای شي په راتلونکي قسط کې هم تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي. خو ځینې کسان داسې دي چې هغه نوي کسان وو او هغو راغسته او یو پیره قسط، نو تاسو ته چې میلاو شو تاسو ته د جنوري، فروری، مارچ قسط چې دی دا تاسو ته میلاویږي. دا تاسو ته د 3 میاشتو روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویږي. نو د دغه 3 چې دی دا تاسو ته میلاو شوي د زړو کسانو سره د اکتوبر، نومبر، دسمبر د هغو هم میلاوېدلو. د اکتوبر، نومبر، دسمبر قسط و او تاسو ته میلاوېدلو د جنوري، فروری، مارچ و. هغو ته 13,500 میلاوېدي زړو کسانو ته او نوي کسانو ته چې دی 14,500 میلاوېدي. نو تاسو د هغو سره دغه قسط ورکړو. خو بیا د دې زړو کسانو چې دی د جنوري، فروری، مارچ قسط شروع شو نو تاسو ته وي چې تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي، ځکه چې تاسو د دې میاشتې راغستې دي او دا به دغه کسانو ته میلاویږي، زړو کسانو ته میلاویږي. د څه له وجې نه به میلاویږي؟ ځکه چې هغو دا قسط نه و راغستی. بل لا که تاسو زمانه په تېر شوي ویډیوګانو کې اورېدلي چې دوی پکې یو قسط خوړلی دی، نو هغه یو قسط چې دی هغه دوی په دې طریقه باندې پوره کړو چې نوي او زاړه کسان یې پکې کړل. ځکه هغو د اکتوبر، نومبر، دسمبر سره روپۍ ورکړې، 14,500 ول سره ورکړې. نو دې ته وي چې موږ تاسو له د دې میاشتې هغه روپۍ درکړې. نو په دې چل چې دی د هغې وټ کټ ویستو، یو پکې د ماشومانو روپۍ چې دي هغه پکې څه وخته پورې چې دی هغه بندې کړې. نو په دې چل ول باندې هغه یو قسط چې دی هغه پوره شو. نو اوس یې وله حساب چې دی برابر کړو. اوس چې کوم قسط چلیږي د جنوري، فروری، مارچ قسط چلیږي. مارچ میاشت چې ده د ختمه شوه نو د مارچ قسط چې دی هغه تاسو له درکړی شو، د هغې حساب چې دی هغه اوس پوره شو. که کومو نه یې راغستی هغه راغستی شي. اوس ځینې کسان چې کوم وایي موږ ته به نوی قسط د کل نه میلاویږي او کوم چې نوي کسان دي او بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دویم قسط چې دی به د کل نه میلاویږي. نو تاسو ته به دویم قسط چې دی هغه به تاسو ته د اپریل، مئی، جون قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. د اپریل، مئی، جون قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو اوس د اپریل میاشت شروع شوه او انشاءالله کېدای شي په دې میاشت کې تاسو ته د اپریل قسط چې دی دا شروع شي، لکه اپریل، مئی، جون قسط چې دی دا تاسو ته شروع شي. په تېر شوي حکومت کې چې دی هغه به د مارچ لکه څنګه به د اپریل، مئی، جون قسط شروع کېدو نو به تاسو ته د مارچ په اخرنۍ هفته کې شروع شو. نو بیا به دغه شانې په اپریل او په دې کې په ایډوانس کې چې دی هغه روپۍ به تاسو ته میلاوېدلې. نو دې ځل چې دی دا به تاسو ته په اپریل کې چې دی انشاءالله کېدای شروع شي، ځکه د هغو له طرفه راغلو چې ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم ورکړی کېږي. بل یې ورسره دا ویلو چې کم کسان بلاک شوي دي هغو ته به هم د ماشومانو وظیفه میلاویږي. نو د اپریل په میاشت کې انشاءالله چې تاسو ته به دا روپۍ میلاو شي. چې کله نوی اپډیټ راغی نو هغه نوی اپډیټ به هم ستاسو سره شیر کوو. خو حالن ساعت د دې هشته قسط چې دی 3 میاشتې اوس پوره شي او د راتلونکي قسط چې دی د هغې اولنۍ میاشت نو په دې میاشت کې انشاءالله تاسو ته به میلاو شي.